نن زه تاسو ته یو ناشنا غوندې وظیفه ښیم. کم بنده چې دا وظیفه په خپل کور کې وکړي، یا کم سړی دا وظیفه په دفتر کې وکړي، یا څوک دا وظیفه په خپل دکان کې وکړي، یا کم ځای کې دا کاروبار کې دقلته دا وظیفه وکړي، په کم ځای کې دیاړي کې، په کم ځای کې مزدوري کې، دغه ځای کې دا وظیفه وکړي، انشاءالله العزیز الله پاک ول په کاروبار کې ډیر زیات برکت واچي، او دغه رنګ الله پاک به د انسان ته رزق دا ول به انتها ورکي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې دا ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه د خپل خزانو نه دا پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مشکلات دا حل کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د هر قسمه درد نه، تکلیف نه، مصیبت نه دا وساتي. نه چې محترم زمونږ کوم وظیفه را دا یو درود دی مبارک دی، دومره زبردست اغلا درود شریف دی چې کوم سړی د کاروبار په ځکه دا درود شریف وایي، فرمایي چې الله پاک به د انسان دا کاروبار دا به ډیر زیات کې، او دغه رنګ د انسان په کاروبار کې ډیر زیات ترقی وکړي. انسان ذهن او د انسان سوچو د خبر د محترم دا نشي راتلی چې دا کاروبار څومره زر د ترقی وکړله. یاد ساتئ چې وظایف ډیر زیات محترم او د اثر وي، نو کوشش وکړئ دا وظیفه د کاروبار په ځای کې اپلای کړئ، و تماشا کوئ. الله پاک به زمونږ او ستاسو کاروبار دا به ښه مزیدار اغلا کړي. دغه رنګ که موږ په دکان کې ناست یو، نو په دکان کې دا وظیفه روزانه دا یو پیر ویلی شي، الله پاک به زمونږ کاروبار زمونږ دکان دا به داسې روان کړي چې هغې ته به خلک دا حیران وي. یو سړی په دفتر کې ناسته وي، نو چې کله دفتر ته ورځي نو دفتر دا کولو کې دا هلته کښېني، دا درود مبارک دا محترم یو ځل وایي، انشاءالله العزیز الله پاک بوله دفتر کې خیر و برکت واچي. الله پاک بوله دغه کاروبار، الله پاک بوله دغه روزګار، یا دغه رنګ که سکول وي، دغه رنګ که کالج وي، دغه رنګ نور څه سره حوالی سره دفتر وي، انشاءالله العزیز الله پاک بوله رزق دا به انتها ورکي. نو نن محترم زمونږ وظیفه ده د رزق حوالی سره، د کاروبار حوالی سره، د دیاړۍ د مزدورۍ حوالی سره دا به الله پاک څنګه به الله پاک ترقی ورکړي. یاد ساتئ چې کله موږ دا وظیفه کو، د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک زمونږ او ستاسو کاروبار دا اوچمکاوي. الله پاک به زمونږ او ستاسو کاروبار دا ډیر زیات اعلی کی ترقی بوله ورکړي. نو راځئ چې وظیفې طرف ته. نن زمونږ وظیفه داسې ده چې کله موږ دفتر ته ځو، یا کله موږ دکان خواله ځو، یا کله موږ کور ته راشو، یا دغه رنګ د کاروبار په ځای کې دا درود شریف روزانه یو ځل وایي، انشاءالله العزیز بیا تماشا کوئ چې الله پاک زمونږ او ستاسو کاروبار کم حدونو ته محترم رسوي. درود شریف دا دی: اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. چې کوم ځای کې زمونږ کاروبار وي، کوم ځای کې زمونږ روزګار وي، هلته کې محترمو دا وظیفه یو پیر روزانه وایي، تاسو بیا تماشا کوئ زمونږ او ستاسو کاروبار به ښه ترقي کوي. او دغه رنګ روزانه د سحر د مانځه نه بعد سل پیرې الله الصمد، او دغه رنګ د ماښام د مانځه نه بعد الله الصمد روزانه سل پیرې محترم دا وایي، انشاءالله العزیز تاسو به قرضداري کېږئ نه، انشاءالله العزیز الله پاک به دومره مال او دولت تاسو له درکړي چې حیران به شئ ورته. نو کوشش محترم دا وکړئ چې دا وظیفه په اخلاص باندې وکړئ، دا وظیفه په یقین باندې وکړئ، انشاءالله العزیز د الله پاک خزانې دا محترم تاسو ته به کولاویږي. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.